أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه تاسو پته ده اول ورځ د ایروي چینل او په دې سین په هسپتال باندې چاپه وواله چې شاهرخ چې کوم عمر قید پانسي چې پې خطرې وه بیا عمر قید د سزا بدل شوه او هغه د جیل له لاړو یو پرایویټ هسپتال یې ورته جوړ کړو او په هغې کې ناست و او دا هم صاحب اوس خبرې راځي چې یاره بهي دا په کور کې اوسېدو نو زمونږ دا تاسو ګورئ دا د سیند حکومت دی او دا زمونږ د عدالتي سیسټم دی او دا زمونږ قانون دی او دا زمونږ دغه دی نو زمونږ عمران خان ته راغلی چې بهي عمران خانه ته په حکومت په دې عدالتي سیسټم او قانوني ادارې چې کومې وي په دې باندې ډېر زور واچوه ځکه چې دا ډېرې زیاتې کرپټ دي نور سیسټم ته پرېږده چې یاره ایم ایف لاندې ایم ایف باندې یا ورلډ بینک لاندې ورلډ بینک باندې یا معیشت لاندې معیشت باندې هغه کېږي هغه د ټیم سره خبرې دي هغه پخپله به ټیک کېږي خو دلته ستا قانون چې یو مجرم راځي په هغې باندې سزا ختري د عمر قید او هغه ځي په کور کې او دغه کنې دا زمونږ یو دغه دی ټیک ټاک دی په دې ایکشن والی چې عدالت دی بې ایکشن والی عدالت خو بې ځکه نه شي ایکشن ایستی ځکه چې مسله د هغه ده چا دا بوتلو کومو کسانو هسپتال ته بوتلو کومو کسانو د لپاره درخواستونه کړي دي میډیا وایي چې په دې کې د سیند غټ خلک انوالو دی نو پکار دی چې دا چا کوم پولیسو دغه کړي یو خو چې هغه ډایرکټ پانسۍ نیول کړي چې بیا راشی نه کوي او چې کوم خلک پکې انوال دي کوم وزیران انوال دي کوم دغه انوال دي هغه چې فوراً استعفا دې ورکړي او لرې دې کړي او سزاګانې دې ورکړي نو زما دا خبره ده چې یاره بهي په قانوني زمونږ سیسټم ډېر زیات خراب دی او تاسو دغه وګورئ چې یو سړی راځي او کنې دننه به نور داسې به څه کېږي چې یاره هغه د میډیا ته مخامخ نه راځي نو دا خو ډېر دا ملک به ډېر یو دغه طرف ته لاړ شي یو ګن طرف ته به ځي او یو مسله به ځي سړی ستا قانون سیسټم دونه فضول دی او دغه دی نو وایي زما دغه یو څو خبرې وي والسلام